ټلیفون دې نه مخکې ټرمپ سره مې راوشو چې واپس راغی چې داسې ښکاري چې ما ورلډ کپ وګټل نو هغه وخت کې دغه نه ښکارېدل اوس هم چې کو بایډن ورته ټلیفون وکړي چې ستاسو خیال دی چې دی به بالکل هغه شي او دا خط دا خو هسې هغه دی مکر دی هغه دی کاغذ وباسه چې ما سره دا خط دی یو ملک به دلته فرض کا بدلون غواړي نه به دلته خط لیکي نعره شرپا آفتاب احمد خان شیرپا آفتاب احمد خان شیرپا سکندر حیات خان شیرپا قومی وطن پارٹی نعره 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 شرپا جیوه 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 شرپا نعره 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 شرپا جیوه 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 شرپا نعره 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 شرپا جیوه 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 شرپا ورونه تقریر د مایوسه تقریر او زه خو دا کوم خلک چې کومل تاغوي وتی نشو ګنټول په توتی ځکه یو 2 غنټې چې ته خلکو ته دا هغه لګي نو وی چې زما سرپرایز ورکوم دا سه حیران کون خبره وکړم چې ما حیران کون خبره وکړم نو لہذا د وخت ختم دی او تیارې دې کوي او بستر د خپل ګول کی ان شاء الله تعالی د ملک با ماغه پرانا پاکستان خدا سے پاکستان چې د عوامو د منشا مطابق گول نیازی گول رحیم ګرانو کتونکو علم خان شیرپا ستاسو په خدمت کې د پیښور د حاضرې موږ کتونکو پیښور انټرچینج باندې دې وخت کې موږ موجود یو دې وخت د قومي وطن پارټۍ د پیښور نه چې کوم جلوس زی او بیا به 400 کې او داسې مختلف ځایونو نه چې کوم دي نو ملګري به دغه کېږي خو دا دې وخت کې زه تاسو ته صرف ښیم تاسو ټول دې کې چې صرف وګورئ دا د پیښور انټرچینج پورې ګاډي په نظر راځي د هغوی جلوس دی او بیا چې دې خوا ته موږ ورو نو لږ دې خوا ته موږ چې پریکټیکلي وښایو بیا دا خلک وایي څنګه چې ټولګۍ جلسې ذکر کېږي نو دعاګویو ورله په دې ورله دعاګویو چې خاله ډېر کړکېچن دي او دا وګو خلکو ته پته لګي مړو ته خو لارې په قطار کې ولاړ یو زوی به وایي خو په 15,000 بوجۍ شي زه به اخلم مونږ سره دې غم دی چې تېره روژه کې په 1.5 ګوته یې غوړي اخیستله او اوس یې چې کوم دی نو په 4.5 واخلي نو لږ په دې سوچ پکار دی خو دوی روان دي او دغه احتجاج له اسلام آباد کې نور به دوی څه کوي هلته کې نو په دې اړه خپله پېژنګلو راسره کېږي او آیا دا مقصد به تاسو ترلاسه کړې او هلته به هم څومره وخت سټی وي او واپسي هم کله وي څه به ټولنه بېله خو ډېره مننه چې تاسو ته موږ د دې څکاله راغلې او زموږ مقصد دا د نوجوانانو د دې ملک د عوامو دا مجبوري شوه چې دوی به ځي او دا حکومت غورځولو کې یو پوره کردار ادا کوي ځکه چې نور دی کې نه ګزاره کېږي نه غریب سړی دی چې وخت تېرولی شي نه موږ ته هغه دغه راځي دا پی ډي ایم زموږ ملګري مشران به اوس راورسي او انشاءالله دا جنډې لګي اوچه دی کې انشاءالله تعالی په دې مشن باندې راوځي هله به د اسلام آباد نه واپسي چې دا حکومت غورځېدلی او نوې د عوامي حکومت راغلی او د دې غریبانانو حکومت دی چې هغې کې انشاءالله بھرپور کوشش به کوو او تر هغې پورې به زموږ در نه چې تر څو پورې عمران خان استعفا دي ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه دا خبره کېږي چې د دې حکومت چې د خپلو مفاداتو لپاره دوی احتجاجونه کوي دې تساج نو په دې به څه جواب ورکوي زه مفاداتو خبره خو ځکه نه شي کېدی چې دا واحد احتجاج دی چې دا عوامي دی او د غریب احتجاج دی موږ چې راوتي یو د غریب اواز له راوتي یو موږ نور دې حکومت کې غریب زندگی سخته شوې ده بنده شوې ده نور ژوند هغې دې کې نه کېږي دا د ظلم خلاف راوځي دا خلکه او ان شاء الله کامیابی به زموږ د ظلم خلاف چې دا قومي وطن پارټۍ والا دي دلته کې زموږ دا مشر هم دی دا مشر چې کوم دی دا په دې احتجاج کې شریک دی او جی علم او جی اوا تاسو هم احتجاج کې شریک کیږئ څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم ومنك مرسلين جبلي شرمين قومي وطن پارټۍ څخه
ان شاء الله دعونا اسلام آباد تک آفتاب خان سے په قیادت کې پی ډی ایم زموږ ټول ملګرو او د دې حکومت کور ته تک دی خدای را کور ته نشي تللی زموږ جیل ته دي سره وزیران ټول غلط وزیران دي غلطي خبرې کوي خو ډېر روغ سړی دی او ډېر ښې خبرې هم کوي او ملک یې چې کوم دی په ترقۍ روان دی په دې حکومت کې چې کوم زراګري شروع شي که نه ته د لاهور د پنډۍ اسلام آباد د هر ښار په سړک وګوره جنکۍ به ولاړې او کلیاب چې کوم دی زنا لپاره لګوي دا په دې حکومت کې دا خو یو شرابي سړی دی دغه ټول عمر سیداوایي سره چا ته راکړې وه همدا کړې وه د ده په یورپ کې چې کوم دي دغه دي ناجیزه بچي دي نو دا حکومت چې کوم دی نوم ته مدینې ریاست استعمالوي د مدینې ریاست کې اول دا ده چې 1,40,000 پیغمبران 1,40,000 چې کوم دي صحابه کرام هغوی ټول سنت ګیره ساتلې ده دویم دا ده چې په هغې کې چې کومه وعده وکړي هغه به پوره کړي دې د هرې خبرو نه یو ټال کوي دلته یو خبرو کې هغې نه که نه او دې غوړي چیني هر یو شی دومره کلک دي د هغې پارټي ده مسلم لیگ او ورسره چې کوم دی نو جمعیت علما اسلام فعال دي د مخکې نه ډېره دي په اسلام آباد کې پارلمان کې غټه خبره دا ده که څوک په دې باندې سوچ وکړي اخلاقیات نن چې په سوشل میډیا باندې څوک پیجونه چلي او کنځلې کوي د هغه پروفایل وګورئ چې دا کومې پارټۍ سره دي الزامونه او بختانونه چې څوک لګوي د هغه وګورئ او زه دا وایم چې یو خو دې خواته ګراني دغه ده او بل هاخوا چې کوم دی کومه د دغه غریبانو په ضد باندې کوم کمپین روان دی نو دا یو واضحه خبره ده دا تنظیمونه دې وخت آفتاب احمد خان شیرپو به خپله چې کوم دی نو د دې قیادت کوي او دغه شان چې صوبایي چیرمن سکندر حیات خان شیرپو دا دې وخت پېښور کې چارسدینه چې کوم دی عموم د عوامي نشل پارټۍ جوړښت چې کوم دی نو هغه د هیمل خان په مشرۍ کې چې کوم دی نو هلته کیبایي او د پېښور نه د هغوی شخصان دي او نن چې کوم جلوس روان دی په زرګو خلکو د قومي وطن پارټۍ دې وخت کې د پېښور په انټرچینج جمع دي څه میسج ورکوي او دا به د عوامو له څه فایده ورکړي دا نن احتجاج دا خو دې ځای نه مونږ ابتدا وکړه او دا زمونږ قوم سره یو عهد و د قوم چې کوم پریشانۍ کې دی د هغې دپاره مونږ میدان ته روتي یو ځو به اسلام آباد ته او انشاءالله تعالی دا د دې حکومت به خاتمه کوو انشاءالله ځکه چې دوی دې قوم ته ډېر دومره پریشانۍ کې اچولې دا قوم چې هغوی په خپلو خپلو نشو تللی او دې په کم څلور کالو کې چې دوی دا کم طریقې سره ګراني راوسته او هر یو سړی پریشانه کړو نو اوس هغه په دې نشي خلاصولی چې ته 2 غنټې تقریر وکړې او خلکو ته وایي چې بس خبرو کې دا خبره وکړله چې هغه دې بس نوره بستره ګول کوي او ځي دي
هغو هیڅ شی ته کرامت د باچایانو چالي ها دا کورونه چې کوم کاغذ ایستو دا دغو قانون ټول پیسو ورسېدي دا حکومت چې کوم دی نو دا دغه جلوس چې کوم دی روان دی زه به نورو جلوسونو طرف ته خو به دې وخت کې جمعیت علما اسلام هلته دېره اچولې ده او ورسره چې کوم دی نو مسلم لیګ نوم چې کوم دی نن د هغوی جلوس دی د عوامي نېشنل پارټیان چې کوم دی نو جلوس دی او دا موږ تاسو ته خبر چې کوم دی نو دې وخت کې قومي وطن پارټي ښودله 400 نه څومره خلک وځي مردان نه څومره وځي ثوابیان نه څومره وځي خو د دا چې کوم دی نو په نظر نه راځي دا ټول ملګري چې کوم دی نو روان دي